فرعون په زمانه کې دریای نیل د مصر دریاب وچ شو. خلق راغ فرعون ته چې زناور را نمري، دریاب وچ شو، اوبه نه راځي، اوس تا خو د خدایي دعوه کړې ده او ته ځان ته خدای وایې، ته مهرباني وکړه مونږ ته د دریاب روان کړه. وایي صحیح ده. فرعون څه وکړل؟ فرعون د زناور له وړیو نه جوړه شوې یوه ټوپه یې په سر کړه او انتهایی خسته حال جامې ځان سره واخیستلې او شپې ووتلو یو کولاو میدان ته او ځان سره هیرا سکاره را واخیستل، هغه یې خواره کړم او په هغه باندې سملستلو او دا جامې یې واغوستلې او د زناور د ویښتو چې کومه ټوپۍ وه هغه یې هم په سر کړله او په چغو چغو جاړي. وای یا ربه تا ته ښه پته دی چې زه نه خدای یم او نه خدای کېدی شم، نه اله یما نه اله کېدی شم، اله ته یا ربه سرکشي کومه، حد نه مې تجاوز کړی دی، زه ګمراه شوی یم، یا ربه زه د دې خبرې اقرار کوم چې زه هېڅ نه یم، زه مصعب زوی د ریان یم، نور هېڅ نه یم، زه تا ته عاجزي کوم، زه تا ته انکساري کوم، یا ربه ته بارانونه وکړې او دریای نیل دوباره جاری کړي. نو الله رب کریم د ده دعا قبوله کړه او بارانونه وکړو، دریای نیل دوباره روان شو. اوس ما عزتمندو تاسو وګورئ هغه ارحم الراحمین چې فرعون د خدایي دعوه کړې وه، خدایي دعوه، خو کله چې رب په دربار باندې په عاجزۍ سره راغی، انکساري یې وکړله، نو الله دی هم خالي نه وګرځولو. نو تا ما خو مسلمان یو چې تا ما په عاجزۍ او انکسارۍ سره د ده دربار ته راشو، نو تا ما به خالي ولې ګرځوي؟ ګوره علما په دې لوس سر باندې سختي کوي چې لوس سر مونځ کول مکروه دي، او که یو سړی دې ته څه ویل یو نه ورکوي بیا یې مونځ هم نه کېږي چې ده ته مونځ په څه باندې نه ښکارېږي، وایي چې بس هسې کېږي یاره، نو د ده سړي مونځ هم نه کېږي. ولې چې که چېرته د ټوپۍ په سر یا یې پټکی په سر وي، نو ده چې دا کوم ویښته پرېښودي دي د ویښتو خیال ساتي، هغه شیز بیا پکې پټ شي، نو ده باندې به د عاجزي پردار خورا شي. نو دې له جهته علما سختی کوي چې لوس سر مونځ مه کوئ، خو نن افسوس خبره دی چاته غږ نشي کولی. الله رب کریم عاجزي خوښوي. فرعون غوندې سړی چې د خدایي دعوه یې کړې خو چې په عاجزۍ سره راغی، الله یې د دعا قبوله کړه، بارانونه وکړه، دریای نیل دوباره جاري. نو تا ما خو مسلمان یو چې تا ما په عاجزۍ سره د خپل رب په حضور پیښ شو او وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله مونږ خاص تا نه مدد غواړو، خاص د ستا عبادت کوو. نو ما عزتمندو څنګه به نه راکوي؟ خو مونږ خو بس چې مولوي صاحب نیت وتړي اګاډي کې کښېنو، هلته ترې پوه شو چې مولوي صاحب ګس طرف ته سلام وګرځوي، مونږ هم دلته له بس نه خپره کوزو کړو چې بس لا دا خو راورسېدو، سوچ نشته، فکر نشته، د مونځ رکاتو پته نه لګي چې څو رکاته وشو څو رکاته ونه شو، خو بس چېرته دا کم مولوي صاحب پسې جوخ کسان ولاړي دا غریبان لږ د ډېر ویښ وي، لږ د ډېر ویښ وي، کنې نور چاته پته نه وي چې دا 100 رکات دی او څه یې ووې او څه یې نه ووې.